ملګرو سلامونه کوم. ملک خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود ما په اعتماد ټریول کې. یقینا څنګه چې زه ذکر کوم 400 ته راشم نو اکثره بیا زما ناستې اعتماد ټریول کې وي. نو تاسو به وایئ چې یاره ستا خو ناستې هم په اعتماد ټریول کې وي او اعتماد ټریول والا ډېر خیال هم ساتي. نو ځکه خو ته دا خبرې کوې خو هرګز داسې نه ده ګرانو کتونکو. اعتماد ټریول چې څنګه نوم اعتماد دی نو دغه شانتې کار هم د اعتماد دی. زما خبرو ته هېڅ حجت نشته چې زه د اعتماد ټریول پرچار وکړم یا تشهیر وکړم. دلته کې چې کوم سټاف ناست دی ما مخکې هم ذکر کړی دی دا د اسلم خان حاجي صاحب چې کوم دی نو زما شاته تېرېږي او ما اسلم خان حاجي صاحب صرف دې ته ناست دی که نه اعتماد ټریول په دغه کې چې په واتساپ باندې د خپل حاجي سره هر وخت په رابطه کې وي هر وخت په رابطه کې وي. خو نن ګرانو کتونکو زه د اعتماد ټریول د یو بل شاخ باندې خبرې کوم. هغه شاخ دی ویزا. اوس د ویزا ښه نو ګرانو کتونکو اعتماد ټریول کې د ویزې خبره کوم. د ویزو کې چې کومه ده نو ډېره زیاته بې اعتمادي وي. نو بیا علي راشه کنه محمد نو بیا موږ علي چې کوم دی چې د چا نه پیسې واخلي چاته وایي چې یاره هلته کې ستا 1000 ریال تنخوا. ښه ګرانو کتونکو دا ویزو دا خبره نه ده دا ډېره مهمه وي. ازاده ویزا بنده ویزا نو دې چې څوک بهر ملته ځي نو دې کې ډېره غټه مسلې وي چې دلته کې ورته کسټمر وي چې ستا 1200 ریال تنخوا ده یا 1200 درهم د تنخوا ده. هلته کې لاړ شي بیا 1000 درهم ورکوي. ما ته هر روز خلک دا ټلیفونونه کوي چې موږ دلته کې دونه کسان را لېږلي او دوکه را سره کړې ده پراډ را سره کړې دي د جنسو والې سره. د دې خبرې زه باقاعده ګوی کوم او ما سره واتساپ چې کوم دی دې خبرو د سعودي عرب نه ډېرو ملګرو را لېږلي دي د دوبۍ نه را لېږلي دي. دې وخت کې 300 2500 200 کسان چې کوم دی دا دې ایجنټانو دوکه کړي دي. نو په دې باندې چې ما کله د حاجي وحدت خان صاحب سره خبره کوله نو هغه وایي چې دا ډېر ګران کار دی. موږ چې کله یا په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې د چا نه خپله مطمئن شو نو هلې د ویزو خبره کوو. دلته کې د ویزو دپاره په دې اعتماد ټریول کې خو هغه دلته وي خو هغه په ډیلز پلازه کې خو هغه په نوخار کې وي خو هغه په اعتماد پلازه تنګي کې وي. نو هغې دپاره بیل کس کینولی وي. د هغه ډیل چې کوم دی نو صرف د ویزو والا سره کم خلک چې مزدورو ځي چونکې دې وخت کې د پاکستان نه بهر ډېر زیات خلک روان دي. یو خو بېروزګاري ده او یو ګراني ده او یو دلته کې د پیسو څه حیثیت نه معلوم. نو وختن په وختن موږ په عمرو باندې خبرې کوو د عمرو په پیکج باندې د حاجي اسلام جان صاحب سره هغوی په موږ سره ډېر طویل ډیټیل سره خبرې کوي. خو نن خبرې ترې کوو په ویزو باندې او په ویزو کې چې کوم دی موږ سره حمزه صاحب ناست دی. حمزه صاحب څومره وخت نه کار کې دلته کې خپل پیژنه؟ السلام علیکم. حمزه یم د اعتماد ټریول نه او ډسکاونټ رپورټینګ ایجنسی نه. ایزا ما هو د فیلډ کې تقریبا 4 کالو شو او د اعتماد ته دا مې 15 میاشته چې دلته راغلی یم ځکه زه کلیم د لنډم دی راته نو دې وجې نو دی مونږ دا ډسکاونټ رپورټینګ ایجنسی په نوم باندې دا لیسنس دی اباستی اغشته دي او ډېر پازیټیو او غیر روان دي. ځکه دنیاي ایجنټان چې دي مونږ سره څونه اوورال کنه دا ټول ایجنټان مونږ تم دا وکالې را جوړی چونکې د دې ویزو دا کار ډېر زیات نازک وي. بالکل څنګه چې تاسو ووایئ څنګه چې تاسو مخکې ووایئ د دې ذمہواري ډېره غټه وي. اکثر ویزه را جوړه شي او دلته په ایجنټ نه پیږي څه مسله پکې راشي بیا نشي سال کولی نو بیا هلته هغوی ته ډېره لوی مسلې دا ویزه چې بیا دي کینسلوي په دې هم څه 1200 ریال راځي چونکې هغه مسله حل کېږي خو لکه داسې هر سړی پرې نه پوهېږي. نو شکر دی زموږ سیټ اپ 100% برابر دی. دغه شانتې کو دی کې څه مسله هم راشي هغه مونږ غوښتي شو او کړي هم دي داسې ډېرې ویزې مونږ هم لګولې او 100 کسانو ته مسلې رالیولې ما 100% سولو کړی. اوس کومې ویزې دي تاسو سره؟ اوس خو چې مونږ سره ازادې هر یوه ویزې دي. دا ډرایور شو لیبر شو دغه دا 2 ټریډه دا اینی ټایم میلاویږي ازادې. د کوم ملک؟ د سعودي عرب. دوبۍ نه میلاویږي؟ دوبۍ فریلانسر ویزې 2 کالو والا هغه هم شته. د قطر هم ازادې ویزې شته او هغه بای ډیمانډ به خلکو له کوو لکه داسې هر چاله نه کوو.
دی په شګو ما ده ها اوس ما ته د ووایه حمزه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو که نه موږ سره اکثر داسې خلک را سره اوس هم د سعودي نه یو ځای بل ځای نه په رابطه کې دي چې موږ ایجنټانو را لېږلو کومې خبرې را سره کړي دي هغه شان خبرې هېڅ هم نشته بالکل یا خو مونږه مینو کار ورته یوخي تنها یوخو یو چې لاړ شي نو هغه هر څه بدلي بیا هغه شانتي ني نو مونږ چې انشاءالله کمه ویزم چاله کوو اول ولا 100% هغه شانتي معلومات کو سعودي عرب نم چې آیا دا کپ نشتا د دې کار بوندا سي دي نو هغه نه پس بیا مونږ دلته کسر سټامم کو پاغه ویزا باندې او هغه ته چې سو خو یو ویډیوګان او سکار ورته خو هغه چې تل لړ شو ماغه کاری 100% په مطمئني خدا ویزا مونږ کسله بای ډیماند کو دا سر چاله نه کو او بل دا کم پروسس چې مونږ کو دا څوک چې سعودي نه ویزې را لېږي دا ټول ایجنټان دي داسې کسټمر هم د دنیا راځي دا هر چاله ویزې امبیسۍ نه روښکلي شو د اسلام آباد نه او کراچۍ امبیسۍ نه دواړو رجسټریشن شته نه نو خو د هغه ځای نه تاسو سره څوک دوکه وکړي لکه چې تا ته ووایي چې دا ویزې مې درولېږلې او دا کار دی نو نه جی نه دغه نه کو زمونږ څنګه چې تاسو د پته دلته سعودي عرب کې هوټلې دي هغې کې خپل کسان ناست دي مونږ دغه معلومات له هغې ورپسې ورلیږو بالکل نو چې مونږ ته دروغ وي هغې ته نشي ویلی ښه بندې ویزې چې کوم دی که نه ما دا سورېدلي کمپنۍ داسې را روانې دي هغه بندې ویزې خو دغه لیبر او ډرایور دا هم هر وخت وي دا غټ ډرایور شو په هغې کې نارملي ټول پکې دا سعودي عرب دا ریټرن کسان غواړي کوم چې هلته پاتې شوي نو مخکې خو به ویزو دا کار لږ اسان شانتې مو هملته به ډرایوران ټرین کولم اوس طریقه بدله ده اوس چې څوک لاړ شي سعودي ته چل نه ورځي ډایرکټ یې را واپس کوي ټریننګ نشته سړی به ټرین دی نه ځي چا سره لیسنس نی او چل نه ورځي بس سعودي عرب لیسنس خو هغې ورکړي بیا چې ټرې ترې واخلي پاس شي او چې چل نه ورځي نو ویزې هغه پیسې هم لاړې هر یو شي ځای لو شو او واپس یې پاکستان ته هم راولېږي تا ازاده ویزه اخلم نو زما سره ته څه اګریمنټ کوې به آزاد ویزا دې کې دا په 2-3 سټیپو کې وي دې کې اقامه آزاد ویزا کې یو د 3 میاشتې وي یو د 6 میاشتې وي یو د کالي نو د دې درې وانو بیا مختلف ریټ دي او تاسو سره زه د ډرایور ویزې پکې خبره زموږ ستا جوړه شي نو 3 میاشتو اوس بدل ریټ یې 6000 ریالي دا کال هغې 12000 ریالي او د 3 میاشتو هغه تقریبا دا 6-6.5 ریال کې چلیږي دې کې مسله د اقامې وي نور آزاد ویزا بس آزادي هر ځای کې اوس اقامه بعضې نیم ټیم پکې داسې وشي سعودي قانون نن یو وي سبا بدلي اکثر سړی لاړ شي هلته کې قانون بدل شوي د کال خبره شوي اقامه ورته بیا 2 سټیپو کې میلو شي د 6 میاشتو یو ځل د 6 میاشتو بل ځل نو به دغې دماغه یو حساب کتاب راځي به د کال تاسو چې کوم خبره هم کړې خو 2 سټیپو کې میلاویږي خو یو کې میلاویږي تاسو ته به د کال اقامه موږ در رسو د کال اقامه نور هغه خو آزاده ویزه چې چېرته کار کوي د هغه خوښه ده کم ځای کې دي کار کوي او په پروس کو دي داسې چې د ښه کمپني ورته هلته میلو شي او د آزاده ویزه خدمې تنزل کې ځانه کمپنۍ ته ټرانسفر کړي هغه به ولې موږ هغه تنزل به ولې فری اف کاسټ ورکو د هغې به څه چارجز نه اخلو ما اورېدلي وو که نه دا اوس چې عباس تللی و نو چېرته اګریمنټ کړی و چېرې بند و ویزو کمپنۍ نو هغه را رسېدلي نه دي هغه ویزې که نه لا هغه شته جي هغې کې څه پرونه مې یو ډیمانډ راغلی و څه ډرایور ویزه وه مونږ پکې خبرې اترې برابرې کړې دي انشاءالله چې سمې م وله برابر کړی دی هغه شته خو هغه چې څوک ډیمانډ وکړي نو هغې ته بیا یې شو کوو زه حمزه دلته دا تپوس کوم خلک ډېر دوکه کېږي که نه نن چې خو ډي ار سي ته لاړ شي نو د ویزو کیسونه دي پیسې ته اخیستې دي بیا په هغه خپلو پیسو کړېږي بیا به ته یا ماله په کښتونه راکړې یا به زه بیا په تا جرګې کوم ما خو تا له ویزې له پیسې درکړې وې او هسه ما سره دوکه وشوله نو دا سیسټم ډېر راځي نو خلکو ته څه پیغام ورکوي چې لکه هلکه وي په فلانکي ځای کې مې ویزه په فلانکي ځای کې مې ویزه د دوکان ناسې بار چې کوم دی نو خبرې وي که خلکو ته به زه لبخان لا دا ووایم چې یو رجسټر ځای ته ورځئ همدا ویزې وي لکه هر ځای کې خو دې کې دا فراډونه خاص کر د ویزې فیلډ کې فراډ ډېر زیات جوړ شوی دی نو چې په کمې باندې یو کسټمر 100% په یو ایجنسۍ شو وري چې دا یو رجسټر اداره ده دې چاته هم نشي تللی او مخکې د هم د هغې معلومات کې چا یې دي داسې څه کړي دي کو نه چا یې کړي دي د هغې معلومات هم وکړي چې پورا معلومات وشي نو بیا دې ورشي او دا فراډ پکې ډېر زیات دی اکثر په ویزه راغه کې ورته ویلي کې په ویزټ
او پیسې دې دغه شپږ لکه والي او په 50,000 ولا ویزټ وکړي نو بیا هم کسټمر ته لوی مسلې ټولې د غریبۍ پیسې دي په قرضدارو یې راغونډې کړي. ښه اوس حمزه د بل اپنا ټیکټ سما دغه کورس داسې تاسو سره په آنلاین باندې سعودي عرب نه پیسې راځي یا داسې ویزې راځي څه داسې سیسټم دلته ویب سایټ دا اپنا ټیکټ دا خو زموږ د ټیکټینګ خپل ویب سایټ دی دې باندې د ټولې دنیا ټیکټونه چې یو کس سرچ کړي نو هغه پې روځي او په خپله بیا ایشو کولی هم چې د کریډټ کارډ نه کو مونږ ته وي مونږ بیا ولې دلته راکو ایشو کوو خو دا زموږ یو خپل ویب سایټ دی څنګه چې د نورو ایرلاینو یو ویب سایټ دی نو دا زموږ یو خپل ویب سایټ هم د ټیکټونو له جوړ کړی دی د هر ملک ټیکټونه په دې ویب سایټ باندې سړی کور کې موبایل نه هم چیک کولی شي دا یو غټ سهولت دی او دا بلکې د اعتماد خپل ویب سایټ دی. صحیح حمزه خپل نمبر ورته ووایه. دا 0310 777 8761 دی ووایه 0310 777 8761. صحیح ډیره زیاته مننه کوم حمزه ان شاء الله بیا به سره خبرې کوم ډیره خپل خبرې وکړې. محمد هم راغلی دی. محمد دا اسپایر سکول کې سبق وی دی بیج ته وګوره کنه وګوره بیج ورته خیمه AGSS او دا چې کوم دی نو باغی کې قابل ترین ماشوم دی نو دا مې اسی سیمپل د پاره چې کوم دی نو تا ته دا کړو خو سکول کې خوشاله کنه نور ماشومان ورته راشي ها او اوس پکې څومره ماشومان دي ها او ټیچرانه تکړه دي ټیچرانه تکړه دي سبق درته خي ها ته خوشاله او لوبي به کوي ها نو گیمونه به کوي گیمونه او خوراک دل به درکې دکان به کېشته چپس مسنه خوري سر الو چپس دکان نشته بار ته چا چاليږي بار ته چا چاليږي ماشومان تو وای کنه بیا خو ماشومان خو خوراک ل راځي کنه محمد دا مایک دی محمد و چې دا سری دا دی د خلیت نیولې دی سوي چې دې کې خبره کوي نو محمد اعتماد ټریول پی والا پیجنې ها او خلک دي کنه ها السلام علیکم السلام مرشد خان مراغي دیمزی او روان دی مرشد خان ښه نو درته وای کنه چې اعتماد ټریول والا پیجنې ها خلک دي کنه خلک دي ها اگر کوتونکو دا په کې محمد سره سه مونږ چې دا ماشومان دا مسافر دی وخت کې مونږ ګوري بچي وي په کور کې وي هغه په پردیس کې جون کوي نو الله پاک دې خپل بچو له بس په آباده کې راولي اولاد ډیر خوږ دی نو د محمد نور تعارف نو کوم محمد چې کوم دی دا د اسپایر سکول چې کوم دی نو قابل طالب علم دی او لامایک نه پیژني ځکه چې دې طرف ته تل نه خو زه بدنه بیا بیل انټرویو کوم نو بیا تاسو ته خیمه حمزه سره ان شاء الله بیا ډیر طویل خبرې کوم ګران کوتونکو نه نه ټاپک زموږ ډیر مهمو هغه د ویزو والی سره ځکه چې خلک روان دي د ملک نه بهر نو زما بدای خلکو تخواس وی چې څوک هم در لويزه کوي نو په دې کې ډیر زیات احتیاط کوي اسنه چې بیا په خپل پیسو پسې کړی په خپل پیسو چې کم دینو تاسو کړیږي نو په دې لحاظ سره چې کم دینو ډیر د سوچ سمجھ نه کار واخلې څنګه چې هغه ذکر کو چې رجستر ځای ته لاړ شي اعتماد ټریول دا یو باوري اداره ده د دې په ډینس پلازا کې په پیښور کې غټ دفتر دی دغه شانتي په نوخار کې دی اعتماد پلازا په تنګي کې دی بل حاجی وادت خان د دې مشر دی د دې سی او دی دغه شانتي د غیرور عباس خان هغه خپل نگرانی کوي کوم چې شاته زما د ځوانان ناس دي د سټاف والا چرترا شي ملو شي وسره بل اجي صاحب چې کم دی اسلم خان اجي صاحب صرف دعاګانو لکینولي او ډیر بزرګ سړی دی نو دې ځنه چې کم دی شیخ صاحب تل دی او شیخ صاحب بیا وی چې روزه کې وملېږي مولانا صاحب نو بالکل مولانا صاحب ان شاء الله دې پیربا نقد باندې زو بیا چې کم دی نو دغه شانتي ډیر علما ستر علما د 400 چې کم دی هغه چې کلم د خپل عمرې د پاره د زی خوخي کوي ناغه اعتماد ټریول ترازی دا اعتماد دی ګینه د پارټي خبره چې شي نو هغه د دې مشر چې کم دی خپل یو سیاسي کارکون دی سیاسي غړی دی خلکو په اعتماد کړي دی خو د دغه خلکو په اعتماد ټریول باندې اعتماد د سګرانو کوتونکو لکه زه ذکر وکم کړه ارشد عمرزی دی زنزي داغي خاندان دغه شانته بیرستر صاحب چې کم دی داغي خاندان
دغه شانتي بل بیرسټر صاحب د هغې خاندان نو دا د دې ځای یو سرټیفیکیټ پروت دی نور هوټلې چې کوم دی مختلف هوټلې دي ورسره اوس هم چې کوم دی نو د دې مشر هغه روان دی یو اګریمنټ لا لکه ډېر هوټلې په دې اپریشن کې د اعتماد ټریول والا بند شي خو بیا هم تاوان برداشت کوي خو چرته هم چې کوم دی نو اجي هغه خفه کړی نه دی نور الله دې کي چې مونږ بار بار چې کوم دی دغه پاک ځای ته لاړ شو نن مې سره صرف خبره ترې کولی په آزاده ویزه باندې ان شاء الله محمد پکې راغی نو پروګرام